ګرانو کتونکو سلامونه کوم. علب خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. په دې لار به د ډېر وخت د تلو دا بوتان به م لیدل، موږ وایي چې دا څه دي، نو بیا راته پته ولګېده چې دا د اکسایز دفتر دی. دا د خیالي پول سره بالکل جوخت دی، شاته هم پټي دي، اخوا هم پټي دي، او دې خوا چې کوم دی نو ورسره د یو دغه کارخانه ده. بیا هم چپړ ولیدې موږ دې دفترو کې به څوک وي، خو چې څونه دغه ګورې نو غونډې ته تالې لګېدلې دي. نو تپوس هم وکړو نو دا راته وایي چې د شپې هغوی ډیوټي کوي، دلته کې راځي دا دفتر دي او د ورځې چې کوم دی نو هغوی ډیوټي کوي. دا مالداره محکمه ده، اکسایز مالداره محکمه ده. خو زه تاسو ته وایم چې تر اوسه په پښتونخوا کې NWFP چې کوم دی، نعت، ویسټ، ټانګه، بانګه، غریبګاډي بي دا NP والا کله کله په خپل تقریر کې وایي که نه، موږ صوبې له نوم چې کوم دی نو پښتونخوا که، خو د اکسایز بورډونه لا تر اوسه چې کوم دی نو د NWFP د لاندې دي. هغه چې کوم دی نو KPK ته ونه رسېدل. نو دا د اکسایز هغه مالداره محکمه چې دا یې په داسې پټو کې دیره کړې ده، د هغوی دماغ خراب دي چې په دې پټو کې خدا نخواسته په هغوی باندې څوک راشي او څوک پرې اټیک وکړي. دا وګورئ جي، دا دې خوا د پټي دی، دا پټي دی، دا سوپیدار دی، دا لویې قیصه ده. په دې ځای کې دا بکسې لګېدلې دي، او چې بکسې ته دننه لاړ شي نو پرچ پکې شته، باترومونه پکې شته. په دې بکسو کې ښه قیمتي سامانونه چې کوم دی نو هغه په دې کې موجود دي. ما اوس کتله نو ډېر قیمتي سره چې زموږ د دې ویډیو نه پس پې څوک راشي، خو کولو شوي نه دي، په کاټنو کې بند دي، کولو شوي نه دي. زه وایم چې دا به یاره د کال نه، خو زه وینم د کال نه، خو دا پنې چې څومره وخت نه چې کوم دی دا لګېدلې ده، د کال نه خو زه دا وینم، ځکه چې دا د دې تالو نه داسې پته لګي چې دا بالکل ښه پوره زنګ شوي دي. دې ته اړه څوک راغلی دی نه، دې ته اړه څوک راغلی نه دي. دې ته راغلی وي نو دا تالې به لږې شانتې چې کوم دی نو وړقېدلې وي. دا زه تاسو ته وښیم نو دې کې ډېر قیمتي سامان چې کوم دی نو هغه په دې اکسایز په دې دفتر کې شته دی. زما دې خبرو مقصد دا دی چې اکسایز یو مالداره محکمه ده. دې خلکو له چې کوم دی هم توجه ورکول دي، دې ځای کې زر دا تاڼه جوړول دي. دا ډېره غټه ایریا ده د دوی سره، نو خو دلته کې دا تاڼه جوړه شي نو دلته کې به بیا د اکسایز والا سره چې کوم دی نو ښه پوره دغه وي. دا ګوره ګریزر لګېدلی دی، د ګرم اوبو سیسټم چې کوم دی نو هغه هم ورته شته، د ګرم اوبو سیسټم هم ورته شته، لیټونه هم لګېدلي دي. خو تاسو چېرته د شپې راځئ نو کیدای شي دلته لیټونه لګي د شپې لیټونه لګي. ښه ګرانو کتونکو، 14 کاله مخکې په تنګي کې هم داسې یو چوکۍ منظور شوې ده. 14 کاله مخکې هغه چوکۍ هم تر اوسه جوړه نه شوله. دا چوکۍ هم چې کومه ده نو دا بکسې یې ښودلې دي، نو دا دې محکمې ته کتنه ده. چونکې د دې محکمې دومره کار دی چې د دوی څومره انکم دی که نه، دا ډېره مالداره محکمه ده. خو د دې مالدارې محکمې چې کوم دی د مشرانو دا 400 سره رویه ده چې هلته کې د بلدیاتو په دغه کې اوسېږي، هلته کې کوم دفتر یې سرکاري نیولی دی، د هغه سرکاري دفتر یې نیولی دی، د دوی نه دی. د ډېر وخت نه مې په دې باندې خیال و چې په دې باندې زه خبرې اترې وکړم چې دا بوتان د څه دي. نو هغه راته دلته پته ولګېد چې دا اکسایز یې سولر سیسټم ورته ښه ښکلی شوی دی. وګورئ په دې ښه کافي تاوان شوی دی. د دې تاوان په ځای چې په دې څونه لکونه روپۍ لګېدلي دي، په دې دلته کې د قلم راتاوې ده، کمرې هم پکې جوړېدې. خو څه وي د حکومت د سپږې نوم ګلنار بیګمې دوی چې په یو پول باندې کمې پیسې لګوي، نو موږ عام خلک په هغې باندې 3-4 پوله جوړو. یعنې په ساده الفاظو کې به وو د پښتونخوا چې کومه BRT جوړه شوې ده، نو د پنجاب حکومت په هغې باندې 3 BRT هغې نه په کمو پیسو باندې جوړې کړې. په پښتونخوا کې چې کوم دی ټیکهدار به لار پرېږدي، څه به پرېږدي. لکه زه تاسو ته یو ساده درته ښیم، دا سړک چې کوم دی په تېر حکومت کې دا جوړ شوی که نه، دې کې دې کندو ته وګورئ، دې کې دې کندو دا مخامخ د خیالي پول دی. د دې خیالي پول سره خوا کې چې کوم دی نو دې خوا ته یو پول ورکړی شوي د هغې د لاندې چې کوم دی نو ایمرجنسي اوبه وي، هغه غړفتن وي، هغه بند شوي دي. په هغې باندې خلک ټالونه اچولي دي، خلکو پرې مشینونه اچولي دي، هغه ځایونه چې کوم دی خلکو قبضه کړي دي، په هغې باندې خلکو کورونه جوړ کړي دي. چې کله سیلاب راشي نو نقصان یې څه وي؟ نقصان یې دا وي چې په کورونو په پټو باندې اوبه ورشي. نو شعر ناپرسان 400 د دې څیزونو تپوس پکار دي. او دا ګرانو کتونکو دا د اکسایز تاڼه هم ده، چوکۍ هم ده، دفتر هم دي. خو موږ څوک ونه لیدل،
د اوس نه د کال نه زه ځم راځم چې دلته کې څه دي او څه صورت حال دی او په دې بکسو باندې چاردیواري هم کېده کمرې هم پې کېدلې او د اکسایز محکمې ته دې اکسایز او نارکاټکس چې کوم دی دا کوم ځای کې چې دا تاڼه راشي نو هغه ځای کې د آیس په کاروبار کې ډېر زیات کمې راشي بدقسمتۍ نه د دې ځای تاڼه چې کومه ده په مردان کې ده چې د اکسایز والا هلته چاپه وهي نو په مردان کې وهي د مردان نه به پولیس راځي نو دلته کې به څه کوي په دې بکسو کې به اوسېږي او ما تپوس وکړو شپې له چې کوم دی نو دلته ډیوټۍ له راځي په پاکستان کې ما له داسې څوک نه ولیدي چې خلکه دروازې خپله ډیوټي ډېره په ایماندارۍ سره پټۍ مې کوي نه هغوی دروازې ډیوټي کوي د شپې دفترو ته راځي دلته کې کوي مشکله ده چې دې پټو ته دغه اکسایز والا راځي نو دې بندوبست پکار دی راتلونکي وخت کې چې څوک غم کوي نو چې دلته کې د اکسایز غټ پولیس سټیشن او غټ سنټر وباسي ډېره مننه